بسم الله الرحمن الرحيم. والدال بالمطابقة إن قصد بجزئه الدلالة على جزء معناه فهو المركب كرامي الحجارة وإلا فهو المفرد. د دې جنا مصنف رحمت الله علیه د مفرد او د مرکب تقسیم کوي او بیا د هغه نه پس کوم دی د مفرد او د مرکب اقسام دا به ذکر کی. نو دی وی ودالو بالمطابقه اغه لفظ دلالت کوي مطابقتان، اغه لفظ دلالت کوي دا مطابقتان. نو دیوی ان قصد بجزئه الدلاله على جزء معناه کچر تکسویو فجزء دی لفظ کچر تکسویو بس باندې فجزء دی لفظ باندې د دلالت کسویو على جزء معناه فجزء څه باندې دا د معنا باندې فهو المرکب. نو دا څه شی دی؟ دا مرکب دی. وی کرامی الحجارة والا او کچر تکس نو شوی فجوز لفظ باندې د جوز لفظ نه د دلالت پس باندې فجوز معنا باندې نو فهو المفرد. دا به بیا دا به مفرد وی. نو دی وی اللفظ الدال على المعنى الذکرالو الدال بالمطابقه شارح چې کوم دی د دې بیان کوي چې دا الدال دا صفت ده او د دې د لپاره موصوف اللفظ چې کوم دی هغه محذوف ده. نو دیوی اللفظ الدال على المعنى بالمطابقه اغه لفظ دلالت کوي په معنا باندې مطابقتان. و اما ان يقصد بجزء منه الدلاله على جزء معناه او لا يقصد، یا بکشوی د جزء لفظنا د دلالت په څه باندې په جزء معنا باندې او یا به د لفظ نه قصد دا بنوي شوی. نو دیوی فإن قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه کچر تکسویو د دې لفظ جزنا د دلالت پس باندې په جزء معنا باندې نو دا به مرکب وي. وی کرامی الحجارة. اوس دلته کې دو الفاظ دي ښا، یو رامی دی او بل څه کوم دی حجاره ده. وی فإن الرامي مقصود منه الدلالة على رمي منصوب الى موضع ما. وی مقصد چې کوم دی د رامینا هغه دلالت ته په وشتو باندې، مقصود د رامینا هغه دلالت ته په څه باندې دا په وشتو باندې او د دې وشتو نسبت ته کوم دی دا به یو ځای دا بشوي نه پويږي. اول حجارت او کانی چې کوم دی مقصود منه الدلاله على الجسم المعين، مقصود د دې حجارې نه دلالت ته بس باندې په جسم معین باندې. کانی څه دی حجاره جسم معین ته وایي کنه. وګوري که تاسو خیال دو الفاظ یو رامی او بل حجاره، یو حرامی او بل څه حجاره وایي په خبره. نو جز د لفظ سے کم دی دلالت کوي پس باندې په جز د معنا باندې. او مجموع المعنیین او مجموعه د معنیین چې کم دی دا معنا د رامی الحجاره ده. نو اوس دې لګي کېږي په دې باندې تفریق کوي. هر کله په مرکب کې کلسوي وي د جز د لفظ نه د دلالت پس باندې په جز د معنا باندې. نو دیوی فلا بد ان يكون لللفظ جزء، لا بد دا چې د لفظ د لپاره بسوي دا به جزوي، ځکه د جز د لفظ نه کس شوی بس باندې په جز د معنا باندې نو لفظ د لپاره بسوي دا به جزوي. نو فلا بد ان يكون لللفظ جزء، لا بد دا چې د لفظ د لپاره به جزوي. وان يكون لجزئه دلاله على معنى، او دویم ولدا خبره شرط ده چې د جز د پاره چې کوم دی دا به دلالت پس باندې وي، دا به په معنا باندې وي. پس باندې وي وان يكون لجزئه دلاله على معنى، او دویمه دا خبره ده چې جز د لفظ به دلالت کوي پس باندې دا په معنا باندې کوئی به خبره. او دریم شرط ولدا وان يكون ذلك المعنى
جزء المعنى المقصود من اللفظ او بل خبر دا چې دغه معنا دا به جزء د معنا مقصود وي د سنا دا د لفظ نه څو خبرې شوي درې وان يكون دلاله جزء اللفظ على جزء معنى المقصود مقصوده او څلورم خبره دا چې دلالت د جزء لفظ په جزء معنا مقصود باندې دا به سوي دا به مقصود وي نو مرکب کې څو خبرې شوي څلور خبرې شوي یو دلاوره دا خبره سوا چې د لفظ د لپاره به جزء وي دویمه دا خبره سوا چې د جزء د لفظ دا به دلالت کوي په معنا باندې کوي او دریمه دا خبره سوا چې دغه معنا دا به جزء سوي دا به د معنا مقصود وي د لفظ نه کوي په خبره او څلورمه دا خبره سوا چې دلالت د جزء لفظ په جزء معنا مقصود باندې دا به سوي دا به مقصود وي خو شوي اوس په انتفاع د هر یو کې سره په دې سره به تحقق د چا راځي دا به د مفرد راځي نه پوهیږئ نو دی وی فیخرج عن الحد خارجیږي د تعریف د مرکب نه ما لا یکون له جزء هغه شی ته نه خارج شو چې د هغې دپاره څه نه وي جز نه وي ځکه د مرکب دپاره مونږ یو دا شرط کړی ښه چې د هغې د لفظ دپاره به څه وي دا به جز وي لفظ دپاره به نو ګوري مفرد ته نه خارج شو که نه که چېرته د لفظ دپاره جز نه و نو هغه به څه وي دا به مفرد وي نو فیخرج عن الحد خارجیږي د تعریف د مرکب نه ما لا یکون له جزء چې سره د لفظ دپاره څه نه وي جز نه وي که حمزه الاستفهام لکه حمزه ده استفهام ته پوهې یا لفظ الله څه شی وما يكون له جزء او دا غننګي خارج او د تعریف د مرکب نه هغه لفظ چې د هغې دپاره جز وي د هغې دپاره څه وي ګورې که ستاسو خیال مرکب کې دا کېدو وان یکون لجزئه دلالة علی معنا هغه دا دی چې جز د لفظ به دلالت کوي په څه باندې دا معنا باندې په څه باندې نو ګورې که ستاسو خیال ښه اوس په دې کې سره هغه یو خارج شو چې د لفظ دپاره خو څه شته جز شته خو څه نه کوي دلالت په معنا باندې دا نه کوي وما يكون له جزء او خارج شو د حد نه هغه چې د لفظ دپاره جز وي لکن لا دلالت له علی معنا لیکن نوی د دې لفظ دپاره دلالت په څه باندې دا په معنا باندې لکه زید ګورې که دې کې درې حروف ذا یا او څه دال او د زید معنا د حیوان ناطق مع هذا تشخص نو دا ذا چې کوم دی په حیوان دلالت نه کوي یا په ناطق نه کوي او دال په هذا تشخص باندې دا نه کوي لفظ دپاره خو جز شته خو څه نشته دلالت نه کوي په څه باندې په معنا باندې وما يكون له جزء دال على المعنى او دریم سر په مرکب کې دا وخا چې دغه معنا چې کوم دی دا به جز د معنا مقصود وي د څه نه دا د لفظ نه نو اوس که د لفظ دپاره هم جز و د معنا دپاره هم څه و جز و او دلالت چې کوم دی په معنا مقصوده باندې دا نه و دلالت په څه باندې نه و دا به هم ترې نه څه وي دا به خارج وي لکه عبدالله مې تا دپاره نوم کو ښه عبدالله مې تا دپاره څه کو دا مې علم کو ګورې که ستاسو خیال دلته کې د لفظ دپاره جز شته عبد او څه الله او جز د لفظ دلالت کوي په جز څه باندې د معنا باندې عبد په عبودیت باندې کوي او الله چې کوم دی په هغه ذات اوس په خبره باندې واجب الوجود باندې کوي که نه کوي دا معنا مقصوده ده معنا مقصوده ځکه عبدالله نه مراد چې کوم دی حیوان ناطق دی خاص دی وما يكون له جزء او دا غرنګي خارج شو د تعریف د مرکب نه هغه چې د لفظ دپاره جز وي دال علی المعنى او دغه جز دلالت په څه باندې کوي ولكن ذلك المعنى لیکن دغه معنا چې کوم دی لا يكون جزء المعنى المقصود دغه معنا جز د معنا مقصودی دا نوی که عبد الله لك عبد الله عالمن چې دا لپاره څه کې
وی فإن له جزءا وی دې د پاره جزء لك عبد وی دالا علی المعنى او د عبد دلالت کوي په یو معنا باندې چې څه شی دی عبودیت دی لكنه ليس جزء المعنى المقصود لیکن دا عبودیت چې کوم دی دا جزء د معنا مقصودی دا نه دی هغه معنا مقصود شی وی الذات المشخصه هغه څه شی دی ذاتی مشخصه دی کوئی به خبره ولورم کې په مرکب کې داو چې دلالت د جزء لفظ دا په جزء د معنا مقصود باندې وي څه باندې وي خدغه دلالت چې کوم دی دا په مقصود وي دا به وي اوس دلته کې لفظ چې کوم دی دا په دلالت کوي په څه باندې دا په معنا مقصود باندې خدلته کې به دغه دلالت په دې وخت کې څه وي دا به مقصود نه وي نه پوهیږئ دې وخت کې به دا څه نه وي مقصود باندې نه دا به مفرد چې بیا مرکب به وما يكون له جزء او دا رنګ خارج او د تعریف د مرکب نه هغه شی چې د هغه د لپاره جزوي دال علی جزء المعنى المقصود او دلالت کوي په څه باندې په جزء معنا مقصود باندې خدغه دلالت په دې وخت کې نه وي ولكن لا يكون دلالته مقصوده لیکن نبوي دلالت د دې څه مقصود وی کل حیوان الناطق لك حیوان ناطق اذا سمي به شخص انسانی کله چې نوم کې د چا لپاره د شخص انسانی لپاره نه پوهیږئ نو اوس دا حیوان ناطق چې کوم دی دا د چا لپاره نوم کې خودو د یو سړي لپاره د څه کو نوم کې خودو نو په دې وخت کې د حیوان ناطق معنا څه شی دی وی فإن معناه حينئذ وی معنا د حیوان ناطق په دې وخت کې الماهیه الانسانیه مع التشخص هغه ماهیت انسانی د سره د سره د تشخص نه نو فالماهیه الانسانیه ماهیت انسانی مجموع مفهومه الحيوان الناطق دا مجموعه د مفهومینو د چا ده دا د حیوان ناطق ده نو فالحيوان مثلا اوس تطبیق د مثال کې د ممثل سره چې دلته کې په حیوان ناطق چې وضع شي د څه لپاره د شخص انسانی لپاره نو دلته کې حیوان چې کوم دی وی الذي هو جزء اللفظ هغه حیوان چې هغه جزء څه دی وی دال علی جزء المعنى المقصود وی دا دلالت کوي په جزء څه باندې وی الذي هو الشخص الانساني هغه څه شی دی وی لانه دال علی مفهوم الحيوان وی ځکه حیوان چې کوم دی دا دلالت کوي په څه باندې په مفهوم د حیوان باندې کنه ها او دغه حیوان چې کوم دی دا جزء د ماهیت انسانی نه جزء څه چې د ماهیت انسانی نه سو او بیا د ماهیت انسانی وهي جزء معنى اللفظ المقصود او دا ماهیت انسانی دا جزء چا دی د معنا مقصود دی کنه ولكن دلالة الحيوان على مفهومه لیکن دلالت د حیوان په دې مفهوم د څه باندې نه په دې ماهیت انسانی باندې په څه باندې لیکن دلالت د حیوان په دې ماهیت انسانی باندې لیست بمقصودة فی حال العالمیت دا مقصود نه په حالت د څه کې عالمیت کې نو لکه څه مقصود دی وی بل لیس المقصود من الحيوان الناطق بلکې نه مقصد د حیوان ناطق نه الا الذات المشخصه مگر څه نه مراد دی ذات مشخصه نه ذات نه مراد دی کویږي نو جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا مقصود باندې په دې وخت د دلالت سره دی دا مقصود نه دی خو شوي نو دی وی وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه کچر کس نو شوی د جزء لفظ نه د دلالت په جزء معنا باندې په هو المفرد دا بسوي وی سواء لم يكن له جزء برابر خبره ده چې د لفظ د لپاره څه نشته جزء نشته او لا او كان له جزء یا ولسو ولم يدل على معنى فيومانه سنقولو او کان له جزء دال على المعنى یا د دې مفرد د لپاره چې کوم دی لفظ د لپاره سو جستا دا چې جز دلالت کوي په څه باندې په معنا باندې خو ولا يكون ذلك المعنى جزء المعنى المقصود من اللفظ لیکن دغه معنا دا جزء معنا مقصود لفظ نه دا نوی لکه عبد الله
او کان له جزء دال على جزء المعنى المقصود یا د لفظ د پاره جزء دا چې جزء دلالت کوي په څه باندې په جزء معنا مقصوده باندې لكن لم يكن دلالته مقصوده لیکن دلالت د هغه څه نوي دا په دغه وخت کې مقصوده نفحد المفرد نو تعریف د مفرد چې کوم دی یتناول الالفاظ الاربعه دا شامل اوسه تا څلور واړو الفاظ ته کې بونه شوي